بکر صدیق او د حضرت عمر فاروق او د حضرت عثمان او د حضرت علی نه ورستو د دې څلورو خلفاو نه ورستو چې کوم عادل خلیفہ اسلامی حکومتونو کې او په اسلام په تاریخ کې راغلی دی هغه حضرت عمر ابن عبدالعزیز رحمت الله علیه دی او په داسې وخت کې ورته خلافت میلاو شو په داسې وخت کې چې د ده چې کوم پلار او نیکونه او د ده په خاندان کې چې دا کوم مشري راغلی وه نو څومره چې د مسلمانانو ځمکې وې د مسلمانانو جیدادونو هغه ټول یې قبضه کړي وو تره له وراره له او د تره زوی له او د ماما زوی له دې ټولو خلکو د مسلمانانو د اسلام دا ځمکې او دا جیدادونه ټول په خپله قبضه کې اخیستي وو عمر ابن عبدالعزیز چې کله راغی رحمت الله علیه سوچ یې وکړو چې دا خو زموږ نه دي دا خو ټیک د موږ له حکمرانانو راکړي دي او موږ له باچاهانو راکړي دي دا خو د الله دي دا خو د مسلمانانو دي نو عمر ابن عبدالعزیز رحمت الله علیه هغه ټول هر څه راواغستل او په بیت المال کې جمع کړل او چې بیا کله خلیفه د واده خبره په تاریخ کې راغله ده چې کله د عمر ابن عبدالعزیز واده و رحمه الله چې کومه ښځه ده فاطمه هغه شهزادګۍ ده پلار یم بادشاه دی نیکه یم بادشاه دی خاون یم بادشاه دی څلورونه باچاهان تیر شوي دي یعنی تقریبا په اوو قسمه نسبونو باندې دا یو شهزادګۍ ده او کله چې شو حضرت عمر ابن عبدالعزیز رحمت الله علیه خپلې کمرې ته چې کله لاړو په کومه اولنۍ شپه باندې د خپل بیبي سره ملاقات کوو نو د دې بیبي خو ډېره زیاته د اوچت سړي لور وه د ولید لور ده نو هغې ورله وایي دومره سونه کړې ده دومره زیورات یې ورله کړي دي دومره کالي یې ورله کړي دي پلار ورله کړي دي د هغې نه اووه صندوقونه اووه بکسونه ډک شوي وو یعنې دا داسې د تولو په حساب نه بلکې دا د دړو په حساب باندې شو د کیلوګانو په حساب باندې کله چې عمر ابن عبدالعزیز رحمه الله خپلې کمرې ته راغی ویې کتل چې د هغې ښځې چې کومه جوړه اغوستلې ده هغه دومره زیاته قیمتي ده چې په هغې کې قسمه قسم قیمتي ملغرر لګېدلي دي او د ځان سره دومره سره زر راوړي دي چې هغه اووه بکسونه اووه صندوقونه د هغې نه جوړېږي نو عمر ابن عبدالعزیز رحمت الله علیه چې کله وکتل نو خفه شو پریشانه کېناستو نو ښځې ناوې دا په دې باندې پوهېږي چې خاوند خو زما سره په هغه سور باندې میلاو نه شو تپوس یې ته وکړو چې ته ولې ته چې داسې زما سره په ملاقات باندې خفه نو په ټیم باندې به دې زما سره نکاح نه کولی که نه چې ستا زه نوم خوښه او زما سره دا نکاح نه کول غوښتل نو مخکې به دې به زما سره نکاح نه کولی زه نن ستا ښځه یم او تا تندی ترې وکړی دی او خفه ناست دی نو عمر ابن عبدالعزیز رحمه الله ورته وایي چې زما او ستا جوړ نه راځي زما او ستا نکاح نشي کېدلی زما او ستا وخت نشي تېرېدی ولې نشي تېرېدی ځکه وایي داسې د شاهانو د ملنګانو وخت نه تېرېږي زما داسې ژوند زما نه دی خوښ چې هغه داسې مالدارو خلکو وي د هغوی غټېدل او د هغوی ناسته او د هغوی ملاسته په سرو کي موبایل یې بند یې کوي موبایل یې والی 2 منټه ورې بند یې کوي نو عمر ابن عبدالعزیز رحمت الله علیه ورته وایي چې زه داسې نشم وخت تېرولی چې زما ښځه دومره مالدارې دا به د الله عبادت به څنګه کوي زما خبره به څنګه مني نو ښځه ورته وایي ته څه غواړې دا څومره سونه چې تا راوړی دا څومره زیورات چې دې راوړي دي چې دا الله له ورکړي بس دغه نه غواړم او دا خبره نه ده عمر ابن عبدالعزیز ښځه وایي دا خو څه ګرانه ده تا ما ته په ابتدا کې ویلې وې دا به د الله په لار کې زه ورکړم راولګېدل او هغه ټول زیورات یې عمر ابن عبدالعزیز له ورکړل او هغه عبدالعزیز رحمت الله علیه چې دا څیزونه زما نه دي اصل کې دا خاندانونو راننوتي دي او دا پس د مسلمانانو دي او د خپلې ښځې نه هغه ټول زیورات او هغه ټول کالي او سره زر یې راواغېستل او هغه په بیت المال کې جمع کړل نو بیا د خپلې ښځې سره د هغې وخت تېرېدل شروع شو او داسې د عدل حکمرانی یې کوله داسې د عدل حکمرانی چې کله به ماښام شو ټوله ورځ به د مسلمانانو خدمتونه وکړل ټوله ورځ نو کله به چې ماښام شو نو بیا به علما راجمع کول علما دونکي عالمانو هغوی ته به ویل چې تاسو زما سره زما د حکومت څنګه چلیږي آیا دا ټیک چلیږي او که د اسلام د اصول خلاف چلیږي نو د علماء کرامو به بیا مشورې ورکولې دا کار دی ټیک دی او دا کار دی غلط دی د هغې نه پس به چې کله علماء کرام کورونو ته لاړل دا به ودرېدو په مسله باندې او الله ته به جړل عبادت به کو جړل به
یوه شپه وایي ښځه راپاڅېدله عمر ابن عبدالعزیز رحمه الله وایي جاړي په مسله باندې ولاړې دا حکمران دی دا عام سړی نه دی دا نسل در نسل بادشاه را روان دی نسل در نسل ویل ښځې چغې کړلې چې الله زمونږ د کور د خلافت نور واله دا مشري زمونږ د کور نه واله خلک په مشرو پسې پیسې ورکوي نوکرۍ په پیسو پردۍ ځمکې خلک قبضه کوي دستاندازي کوي عمر ابن عبدالعزیز رحمت الله علیه د هغې په باره کې ښځه الله ته سوال کړي چې ای الله زمونږ د کور نه دا خلافت واخله ځکه چې کله د چا په کور کې خلیفه وي د هغه بچي مزې کوي او د هغه ښځه مزې کوي هغه په خپله باندې مزې کوي او زما خاوند چې کله خلیفه شوی دی ځان یې د ژړا نه مړ کړو هسې سوچ سړی وکړي که نه دا څومره ګرانه خبره ده چې دا عمر ابن عبدالعزیز رحمت الله علیه د درې بر اعظمونو خلیفه دی د درې بر اعظمونو د حضرت عثمان رضی الله عنه په زمانه کې 30 لاکھ مربع میل پورې د اسلامي خلافت دا دایره وه او بیا چې د عمر ابن عبدالعزیز رحمه الله زمانه راغله نو درې بر اعظمه باندې د هغه خلافت قایم دی او دغه حال دا دی وایي کله چې اختر راغی اختر 2 کاله خلافت یې کړی 2 کاله اختر چې کله راغی نو د بچو جامې نوې جامې اختر له بچو جامې نه دي جوړې کړي نو یې ښځې ورته وویل چې سبا اختر دی استاد د بچو جامې نشته جامې ورله جوړول پکار دي وی عمر ابن عبدالعزیز رحمه الله ورته ویل چې زما څه خو څه نشته دی زما د تنخواه تنظیم وکړئ زما تنخواه راوالئ او په هغې ورله جامې والئ وی ښځې ورته ویل چې ستا خو دومره تنخواه ده چې هغه زموږ د ډوډۍ نه کېږي په هغې باندې خو جامې مامې نه جوړېږي ویل ښه ټیک دی چې زما تنخواه دومره کمه ده نو بیا د کوم چې د خزانې ناظم دی او د بیت المال کم اختیارمند دی نو هغه ته درخواست ولیکي چې ماله د اډوانس تنخواه راکړي روانې میاشت تنخواه راوالي په هغې کې زما بچو له جامې جوړې کا نو کله چې وایي درخواست ولیکو چې خلیفه د یوې میاشتې اډوانس تنخواه اخلي اډوانس تنخواه اخلي نو هغه د بیت المال لازم ورته وایي چې عمر ابن عبدالعزیز ته ووایه چې ته ماله په دې درخواست لیکل وکړي چې ته به یو میاشت ژوندی چې میاشت بعد ماله پیسې راکړې نو ته دا ماله ګارنټي راکړه چې ته به میاشت ژوندی نو چې تاله بیا زه پیسې درکړم هغه ورته ویل چې زه خو دا ګارنټي درله نشم درکولی او د خلیفه په کور کې د هغه بچو بغیر د نو جامو نه اختر تیر کو دا د مسلمانانو خلیفګان دا د خلیفه په کور کې اختر دی خلک خیخې پاکې جامې اغوندي او خلیفه د مسلمانانو په خپل کور کې د خپلو بچو د زړو جامو سره اختر تیروي شکر یې ادا کړو الحمدلله چې الله تعالی ماله داسې خلک راکړی دی د الله شکر دی چې داسې قسمه خلک یې ماله راکړی دی چې زما په دې ټیم کې او زما سره په دې نوکرانو کې او په دې افسرانو کې داسې افسران شته چې د الله نه دومره یېرېږي د خلیفه سره احتساب کړي چې ته میاشت ژوندی او که نه نه به یې ژوندی دې ته تعلق بالله ویلی کېږي دې ته ویلی کېږي د الله سره تعلق او د الله سره د تعلق د جوړولو دپاره بهترین ذریعه دا د الله تعالی کتاب دی